الرحمن الرحیم موږ دې وخت کې په وطن کور پېښور کې موجود یو چې د صوبایي چیرمن سکندر خان شیرپو په زیر صدارت کې دلته د پښتنې مړنۍ ژبې عالمي ورځ مناویږي. موږ سره دې وخت کې موجود دي د قومي وطن پارټۍ صوبایي کونسل ممبر نیلم ګیګیاني صاحب. د هغې نه به تپوس کوو چې د پښتو د ژبې ښه ورځ باندې تاسو څه وایي. السلام علیکم. ډیره مهرباني. څنګه چې تاسو پته ده چې نن زموږ د مورنو ژبه ورځ ده. په دې هکله به زه ووایم چې زموږ چې کوم بچي دي د هغې ابتدایي تعلیم چې کوم دی هغه په مورنۍ ژبه کې پکار دی، ځکه چې په مورنۍ ژبه کې یا د پردۍ ژبه کې ډېر لوی فرق وي. ستا ذهنیت چې کوم دی، ستا دماغ چې کوم دی او ستا پوهه چې کومه ده هغه ټوله ستا په مورنۍ ژبه کې په هغې ته زیات پوهېږي. نو په دې هکله موږ له پکار دي چې په سکولونو کې څنګه چې نورې ژبې ضروري دي او اهم دي، په هغې کې دا هم ضروري خبره ده چې موږ دې مورنۍ ژبه هلته مخکې کړو. مخکې ورځو کې زموږ یو ملګري یو بیان شیر کړو چې په سکول کې په مورنۍ ژبه زموږ د پښتو په ژبه باندې کوم ماشوم وي نو په هغه باندې جرمانه ده او هغې باندې سزا ده. نو ما په دې هکله باندې سوچ کوو چې که چېرې دا څیزونه روان شو نو کیدی شي چې په آینده 15 کالو کې زموږ را پښتو ژبه مکمل د دې وطن نه ختمه شي. نو په دې باندې زما خواست دی حکومت ته او زموږ مشرانو ته، زموږ شاعرانو او ادیبانو ته چې زموږ په پښتو ژبه باندې د هغې لپاره د دومره کوشش وکړي چې دا په سکولونو کې، په کورونو کې، په دفترونو کې دا شروع شي او خلک دی وایي ګینې دا ژبه به زموږ مکمل ختمه شي.